شریعت دلایل درې دي. اما ترته ویله چې شریعت عامه معنی مراد ده. فقه ته وایي، عقیدو ته وایي، دې ته شریعت وایي. فقه ته وایي، عقیدو ته وایي. فقه چاته وایي؟ یو احکامو ته وایي چې فرع د عقیدې، لکه مثلا صلات سره تعلقي مانځه سره، دا فرع د عقیدې دي. عقیده دې نه ایمان، بیا خو مونځ بېکاره ده. هغه مسائل، هغه احکام چې زکات سره تعلقي، وینې دې ته فقه وایي. هغه احکام چې حج سره تعلقي، دې ته فقه وایي. دا فقه ده، فرع ده. چا فرع ده؟ د عقیدې. که عقیده دې نه نعوذ بالله کمونیست درجه کې یو سړی وي، نو نه زکات ته اعتبار شته، نه کوي، بیا نه حج ته اعتبار شته، نه کوي، نه مونځ ته اعتبار شته. عقیده یې نشته که نه، اصل نشته ورسره. بیا نه د مونځ ته اعتبار، نه حج ته اعتبار، نه زکات ته اعتبار، ځکه دا په اصل بنا و چې عقیده وه د ایمان، هغه شته نه. دا خو هسې خبرې شوې بیا، زکات او حج او صلات. نو ځکه ویلو اصول شرع، شرع عامه ده. فقه ته وایي، عقیدې ته وایي. لکه عقیده د رؤیت دی الله پاک، مونږ به الله وینو قیامت کې. عقیده د جهنم، جهنم شته، قیامت کې به وینو. عقیده د جنت، د نعمتونو جای، دا به مونږ وینو. دلته جنتونه الله را کړي دي که نه؟ دا کمره دا جنت نه ده؟ دې دنیا جنت ته. جنت چا ته وایي؟ چې نعمتونو جای. دا کمره دا پکای چلیږي، بلفونه لګېدلي دي، نسوار پراته دي، چای به اوس راشي. دا جنت خدا. جنت چا ته وایي؟ باغ ته وایي، یعنې نعمتونو جي ته وایي. نو نعمتونو جای دا کوټه ده که نه؟ دې دنیا جنت خدا دا کوټه. وینې موټر جنت ته، نعمت ته که نه؟ نعمتونو جای ده. نسوار کول، سیګرټ څکول، دا هم نعمت ته که نه؟ چې لا زوجه وکړي واده، دا جنت ته که نه؟ وینې کور دی، دا جنت ته که نه؟ ښه داسې جپسې شربت ول دکان دی، ښه شربت خرڅه. دا بل شیان چې دا ګول ګول، دا څه شی؟ سکریم، سکریم خرڅه، دا جنت ته که نه؟ جنت چا ته وایي؟ نعمتونو ته وایي. دا نعمتونه دي، خو دا وړوکی جنت ته، دا دنیا، دا مثل الاخره، دا د اخرت تنبیه تا ته درکوي. اخرت کې به جنت یا به غټ جنت وي. نو ولې کمونیسټ ته انکار کوي جنت نه؟ جنت خو نعمتونو جي ته وایي. دلته الله څومره جنتونه تا درکړي دي، شمېرلی نه سي. دومره جنتونه درکړي دي په یو منټه سکینډ کې، چې سترګې کلاو کړي نه، دا جنت ته، چې پټې کې بیا جنت ته. او که تا لیدلی نه، بیا به دې جړل. نه کلاولو کې فایده، نه پټولو کې فایده. دا جنت ته که نه چې سترګې کلاو کې، دا څومره نعمت ته. چې پټې کې بیا نعمت ته، چې وده شي خو بیا نعمت ته، چې ویښې خو بیا نعمت ته. وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها. رب فرمایي که ته د رب نعمتونه شمېرې، له سره شمېرلی نه شي. یو منټ کې دومره ډېرې چې نه شي شمېرلی. فضل د دې نه چې ورځ تېره شي، فضل د دې نه چې شپه تېره شي، کال تېر شي، ټول عمر دې تېر شي. دومره نعمتونه چې شمېر نه وتلی. نو جنت مسله دا دنیا څه ده؟ دا مثل الجنه، دا مثل الاخره، دا آخرت مثل ده که نه؟ دلته جنتونه، هلته جنتونه. نو ښه دلته جنتونه منې، هلته یې ولې نه منې؟ څه نقصان ده تا ته کمونیسټه چې هلته یې نه منې؟ دا جنتونه منې، خو هغه دی مثل دي که نه؟ دا ممکن دي، الله پیدا کړي. ممکن ده، چې واجب خو نه ده، نه ممتنع ده. ولې نه منې؟ دا شوه. دا اینه دې ته شریعت وایي. نو شریعت معنی کېږي ما شرع الله لعبادي، چې الله مقرر کړی عبادو پاره، لیسلکو، چې په روان شي، ویسیرو الی الجنه، او ورسي جنت ته، او الی رؤیت الله تعالی، یا د الله لیدلو ته. قیامت پر ورځ به ته الله وینې، جنتونه به وینې، ورځې به ته. یعنې آسان کار ده، دا څه ګرانه کیسه نه ده، معمولي خبره ده. جنتو ته به ورځې وینې وې. معتزله وایي مونږ به الله نه وینو. دلایل وایي شرکایت کې
بیا ته وایو که خیر و نو آپرا شاعر شعر وایي ویراه المؤمنون من غیر کیف بإدراک و ضرب من مثال فینسون النعیم اذا رأوه فیا خسران اهل الاعتزال فینسون النعیم اذا رأوه رآه المؤمنون من غیر کیف مؤمنان به الله ویني په کیفیت پنی پکې کیفیت چاته وي رنگ مکان زمان من غیر کیف بیا ویني کیف مخلوقاتو صفت ته یعنی دا مخلوق ته رڼا ته مخلوق یې زه مخلوق رنګونه دي یو شی دي دا خو مخلوقات دي الله خو مخلوق نه ده یراه المؤمنون مؤمنان به ویني الله من غیر کیف دا کیفیت پنی چې دا بدن ده دا کیفیت پنی چې دا رنگ ده دا کیفیت پنی چې دا تور ده دا خو مخلوق صفتونه دي جسم صفتونه دي الله خو جسم نه ده جسم خو محتاجي جان باندې سوچو کا الله محتاج نه ده بی ادراک و ضرب من مثال په یو علم بیا ته وینې الله و ادراک بی ادراک په یو علم بیا وینې و ضرب من مثال په یو نوې دی مثل په یو نوې دی وجود سره بیا وینې خدا سے وجود بنی لکه دنیا ول دا سے بنی چې رنگونه وي دا سے بنی چې زمانه وي دا سے بنی چې مکان وي دا خو مخلوق صفات دي مخلوقیت نه الله پاک ده یراه المؤمنون من غیر کیف بادراک و ضرب من مثال یراه المؤمنون مؤمنون بیا ویني الله من غیر کیف دا کیفیت بری تور والا سپین والا گرمی فلان لره اخوا دیخوا مکان دا بنی دا خو مخلوق صفات دي چې دا تور ده دا سپین ده دا لره ده دا نږدې ده دا مکان کې ده دا مازدیګر ده دا مخام ده دا خو مخلوق صفات دي دا خو مخلوقیت ده به څنګه ویني بی ادراک و ضرب من مثال په یو نوع دی علم بیا ویني و ضرب من مثالی په یو نوع دی وجود سره بیا ویني چې اب دنیا غوندې نه او مخلوقیت نه الله خو مخلوق نه ده پیګه په خبره یو مخلوق بل غوندې نه مونږ انسانانو هغه غویان دي بار ګرځي مونږ دوه غوندې دوی مونږ غوندې نه میخي ګرځي ها مخلوق ته مخلوق نه مونږه میخو غوندې نه یو مخلوق بل غوندې نه ده د الله خو ډیر لوی ده هغه واجب الوجود ده په اراده ټول عالم ته وجود ورکړي اراده سره وجود ورکول چاته وای چې اراده وکړي چې دا کتاب دې موجود شي خالي زړه کې اراده وکړي چې دا موجود فوجد یو موجود دته خلق وای دته احداث وای خلق پیدا کول دغه ته وای چې ته اراده شي ته وکړي چې وجود راځي دته خلق وای دا د الله صفات ده الله اراده وکړه دنیا ته وجود ورکړ په اراده چې ته تخلیق خلق وای انسان نه ده خالق انسان چې خالق هغه د الله مصنوعاتو کې ترتیب کوي په ترتیب دی اختیار کې نه زړه کې ورغورځي هلکه دا جاز دې څنګه جوړ کړ دا چا ول چا جوړ کړ دا جاز چې چا جوړ کړ څنګه جوړ کړ خو زړه کې ورغورځي دا اده ته په دې اختیار نه و هیڅ اختیار نه و خو زړه کې ورغورځي دا داسې وکړه دماغ کې ورغورځي دا داسې وکړه نو هیڅ نه و چې موټر جوړولای څنګه جوړېدای زړه کې غورځېده چې داسې وکړه زړه کې غورځېده داسې وکړه زړه کې غورځېده داسې وکړه دا یې د اختیار کې نه ده خو زړه کې غورځي نه لکه دا سبق کې تا ذهن کې غورځي تا اختیار کې ده خو غورځي نه تا زړه کې غورځي دماغ کې غورځي تا اختیار کې نه ده نو انسان خو اختیار کې هېڅ شی نشته خو غورځي د زړه کې دا غورځېدا د غیر اختیاري ده لکه سترګې دې کلاو کړې دا شی وینې دا یې تا اختیار کې ده نه څنګه تا ته څه دا تا سترګې لیدل ولې کوي تا ته پته شته نه د ما ژبه خبرې ولې کوي پته شته نه تا ته دا پته نشته چې ما سترګې لیدل ولې کوي تا ته دا پته نشته چې ما ژبه خبرې ولې کوي علم دې نشته په بیا ته خالق څنګه یې خالق خو به پس یې چې علم خو دې ویا خو تا ته خو دا پته نه لګي چې ما ژبه خبرې وکړې دا ولې وکړې
دا څه چل وشو، دا کوم اعصاب عضلات استعمال شو، دا څنګه استعمال شو، دا ولې خبرې وشوې؟ هیڅ علم تا ته ذرې نشته. نو چې تا ته ذرې علم په خپلو خبرو نشته، خو خالق یې نه یې که نه، خالق خو به پس چې علم خو دې ویا. تا سترګې لیدل کوي، تا علم نشته، دا ولې لیدل کوي؟ هیڅ پته نشته چې دا څنګه لیدل کوي. نو چې ما علم نشته چې دا لیدل کوي، بیا ما پیدا څنګه کړ؟ پیدا کیا خو به هغه شی چې علم خو دې که نه. نو دا شو. نو دی کې مو خبره کوله اصول الشرع ثلاثتون، اصول د شرع درې دي. شرع ویلې وه، شرع شریعت ته وایي. شریعت لغت کې چا ته وایي؟ ما شرع الله لعبادی، چې الله مقرر کړی عبادو ته، لیتوسلو چې ورسیږي چاته الی الجنه او الی رؤیت الله تعالی، چې جنت ته ورسي، د الله لیدلو ته ورسي. بیا مو الله لیدلو کې خبره وکړه چې دا الله به مونږ وینو قیامت په ورځ، او دا به لوی نعمتي، دا به غټ نعمتي، مونږ به الله وینو. خو څنګه بیا وینو؟ یراه المؤمنون من غیر کیف، مؤمنان بیا ویني بلا کیف. کیف څه ته وایي؟ کیف صفت ته وایي، رنګ، توروالی، سپینوالی، نږدېوالی، ګرمي، یخني، مکان، نږدې، لرې، دا ته کیف وایي. مونږ به الله وینو بلا کیف. ولې؟ ځکه دا کیفیت خو مخلوق ته، دا زمانه ده، دا مکان ده، دا توروالی، دا سپینوالی، دا لرې، دا نږدې، دا مخلوقیت ته. الله مخلوقیت نه پاک ته. نو یراه المؤمنون من غیر کیف بادراک و ضرب من مثالی، په یو نوې دی علم بیا ویني. اب الته پته لګي چې دا به کوم علمي، په یو نوې دی علم به الله ویني. و ضرب من مثالی، په یو نوې دی وجود سره بیا ویني. خو به داسې وجود نه چې مخلوق وال وجودي. په خبره مخلوق وجود بنه. فینسون النعیم اذا رأوه، بیا دا مومنان چې الله سبحانه ویني، بیا به جنتونه ویر شي، جنتونه به ویر شي. چې جنت څه شی ده؟ جنت تو کوئی چیز نہیں، هغوی څه شی نه ده. الله مې ولیده سبحان الله، جنت هیڅ اعتبار نه لري، جنتونه به ویر شي. بیا وای فیا خسران اهل الاعتزال، او معتزله لوی بربادی ده تاسو پر. یہ معتزله و عقیده ده چې موږ به الله نه وینو، قیامت پورې به موږ الله نه وینو. دا وای فیا خسران اهل الاعتزال، ډېر افسوس ته معتزله و تاسو باندې، تاسو پر خو بربادی ده، ځکه تاسو خو عقیده ده چې موږ به الله نه وینو. نو قیامت ورځ به الله به نه وینو، دې نه بل غم شته. موږ خو عقیده ده چې موږ به رب سبحانه وینو. په خبره خالي. نو شریعت دغه ته وایي شرع الله لعبادی، چې عبادت الله مقرر کړی. لیتوسلوا بذلک الی الخیر بذات، چې دې سره دو خیر ته ورسي، چې جنت ته د الله لیدل. په خبره بیا مې جنت متعلق خبرې وکړې. جنت نعمتونو جیته وایي، دلته دور ډېر جنتونه دي. هغه آخرت ولې دی؟ دا آخرت ول مثل ده. ممکن ده، دا ممکن ده، دا الله پیدا کړي، خو به الله پیدا کړي، چې محال خو نه ده چې نه کېږي. چې دا منې بیا ولې نه منې؟ دا شوه. اوس شریعت دغه ته وایي لغت کې، اصطلاح کې شریعت څه ته وایي؟ احکام فقهیه ورته وایي، عقیدې ته وایي. فقهي احکام چې دي احکام فرعي، چې فرع د عقیدې، حج سره تعلقي، زکات سره تعلقي، صلات سره تعلقي. دا شریعت عقیدې ته وایي. د الله لیدل دا عقیده ده، جنت دا عقیده ده، جهنم دا عقیده ده، دې ته وایي. نو شریعت تعم الفقه و غیره، شریعت عام ده، فقه ته وایي، غیر فقه ته وایي چې عقیده ده. نو وی ویلا اصول شرع ثلاثه، اصول د شرع درې دي، قرآن، سنت، اجماع. اوس درې ولې ویله؟ قیاس ولې نه ویله؟ ځکه قیاس دلیل د شریعت نه ګرځي. ولې شریعت کې خو عقیده ده، عقیده په قیاس نه ثابتېږي. عقیده خو قطعي دلیل غواړي، یقیني دلیل. قیاس ظني ده، دې وجه نه په قیاس عقیده نه ثابتېږي. ځکه داسې ویله چې اصول شرع ثلاثه، اصول شرع درې دي. خاجي دا ټیک ده چې قیاس دلیل ده من وجه، فرعي حکم پر ده دلیل ده، خو من وجه دلیل ده من وجه فرع ده. خپل فرعي حکم چې وي
هغې پر خدای دلیل ده، خو من وجه دا فرع ده، محتاج د قرآن سنت اجماع ته. علت به هلته ګورې، قیاس کې به علت باندې کار کوي. علت په چېرته ګورې؟ قرآن کې، سنت کې، اجماع کې. نو من وجه دا فرع ده، من وجه اصل ده. اوس نو قیاس سره فقه والے مسئلې ثابتېدای شي، ځوني احکام ورسره ثابتېدای شي، عقیده نه ورسره ثابتېږي. عقیده به په قطعي دلیل ثابتېږي. ځکه یې ویله والاصل الرابع القیاس، څلورم اصل قیاس ته المستنبط من هذه الاصول، چې دا حاصل د دغو اصولو ثلاثو نه چې قرآن سنت اجماع ده. ځکه علت په هلته ګورې، علت په قرآن کې ګورې، سنتو کې بیا ګورې، اجماع کې بیا ګورې، بیا به قیاس په یخ علت کار کوي. کوم علت چې قرآن سنت اجماع کې وي، په هغې علت په قیاس بیا کار کوي. څنګه به کار کوي؟ چې هغه علت چې قرآن سنت کې ده، دا خو دې کې شته دی، دې فرع کې شته دی، خو دا به مجتهد معلومه، هر سړی نه شي معلومولی. بیا به داسې وایي چې دغه فرع چې ده، دې کې هغه علت شته که نه چې قرآن ذکر کړی ده، هغه علت چې سنتو ذکر کړی ده، هغه علت چې اجماع ذکر کړی ده. دا علت خو دلته پروت ده. چې دلته پروت ده، نو هغه حکم دلته راغی. کوم حکم چې قرآن او سنت کې و، دې ځای راغلی، د قیاس ته هم منتقل شو علت له وجې. په پوهېږو په خبرې؟ ښه جي. اوس وایي الکتاب. اوس ادله د شرع ذکر کړه، درې یو ذکر کړه، بیا یې قیاس ذکر کړه. اوس کتاب باندې بحث کوي. الکتاب. اوس سوال ده چې هلکه الکتاب الف لام جنسي وایي، نو الف لام جنسي بیا خو جنسي کتاب. جنسي کتاب معنی ماهیت تی کتاب، حقیقت تی کتاب. حقیقت تی کتاب خو دنیا پروت تا، دنیا کتابونه دي، هر فرد کې حقیقت پروت تا. حقیقت تی انسان هر چیرته ده، دا تا کې حقیقت تی انسان ده، ما کې ده، د کې ده، بل کې ده، بل کې ده، دنیا کې ده دا حقیقت. نو الکتاب کې الف لام جنسي وایي، نو الف لام جنسي خو معنی حقیقت، ماهیت. ته وایي حقیقت ماهیت څه ته وایي؟ شي ته وایي، شي ته حقیقت ماهیت وایي. نو کتاب شای ده، دا خو په ضمن د افرادو کې پروت ده، ځکه شای ده، داینه شای ده، دې کې دا د کتاب پروت ده، شای دې کې پروت ده، شای دې کې پروت ده، شای دې کې پروت ده، شای. نو الکتاب کې الف لام جنسي وایي، الف لام جنسي په نفس ماهیت داخلېږي. خو تا زړه کې به راځي چې ماهیت چا ته وایي؟ خو شي ته وایي که نه؟ په پوهېږې که نه؟ داینه دا ماهیت ته شای ده که نه؟ دا ماهیت ته شای ده. نو چې الف لام جنسي وایي چې په نفس ماهیت داخلي، بیا خو دا منه الکتاب نفس ماهیت تی کتاب دلیل ده. نفس ماهیت تی کتاب هغه سمبټ کې ده، هلته ماهیت تی کتاب ده، یو شای ده، کافیه کې ده، حسامي کې ده، دې کې ماهیت تی کتاب ده، دا یو شای ده. کتاب هغه کتاب دلته پکې پروت ده، سمبټ کې ده، دې کتاب کې ده، بل کې ده. نو دې خو دا منه چې جنسي کتاب چې هر چېرته پروت وي، بس دا دلیل ده. دا خو دلیل نه ده په شریعت کې. په پوهېږو په خبره؟ اکه الف لام استغراقي وایي، الف لام استغراقي چاته وایي؟ چې په ماهیت داخلي، خو په ضمن د ټولو افرادو کې ای ماهیت باندې داخل، خو په ضمن د چا کې ماهیت؟ ټولو افرادو کې. لکه ان الانسان لفی خسر، انسان ماهیت په ضمن د ټولو افرادو کې دا په خسارې کې ده، دا تاوان کې ده، بربادیږي. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، دا مستثنا دي که چا ایمان و یا نیک عمل. نو الف لام په کتاب کې استغراقي وایي، بیا خو دا منه چې ماهیت تی کتاب په ضمن د هر فرد کې، بس دا دلیل ده. بیا ماهیت تی کتاب په ضمن هر فرد کې خو سمبټ کې ده، کافیه کې ده، حسامي کې ده، بیا دا دلیل ده. جواب دا ده چې نه سړیا، الکتاب کې الف لام جنس پاره نه دي، نه الف لام استغراقي دي. الکتاب کې الف لام عهد پاره دي. ماهود تینا کتاب خاص تا، الف لام عهدی په متعین شي داخليږي. متعین شي چې وی باندې الف لام عهدی داخلي، عهد باندې تعین، الف لام عهدی په متعین شي داخليږي. نو الکتاب مراد متعین کتاب دا. کوم کتاب ده؟ متعین کتاب کوم یو ده؟ هغه کتاب ده چې په اصطلاح د شرع کې هغه ته قرآن وایي، په اصطلاح د شرع کې هغه ته قرآن وایي، دا کتاب مراد ده. الکتاب نو الف لام په الکتاب کې عهد پاره شو. په پوهه په خبره مراد ته نه قرآن ده. اوس اعتراض ده
چې ښه الکتاب مراد قرآن ده، بیا خو ته تعریف هم داسې کړه اما الکتاب فالقرآن، تعریف کې داسې وایي چې اما الکتاب فالقرآن، کتاب دا معرف لکه کلمه معرف لفظ تعریف، کتاب معرف القرآن تعریف، اب معرف موقوفی په تعریف، معرف خو په تعریف نه معلومه، نو کتاب موقوف ته په قرآن، کتاب قرآن خو یو شو فلازم الدور و طالبات، دا خو دور ده، دور دې ته وایي چې شاید په ځان موقوف شي، لکه زه ته وایي چې زید پلار ده زوی ده ځان پاره، پلار ده زوی ده، دا خو نه کېږي، ځکه چې پلار یې ګڼې ځان پاره خو مخکې به وي، چې زوی یې ګڼې ځان پاره خو بیا به وروسته وي، نو شاید به هم وروسته وي هم به مخکې، دا خو اجتماع نه کېږي نه په پوهېږو که نه، چې ته وایې چې پلار زید پلار ده ځان پاره او زوی ده ځان پاره، نو هم پلار شو هم زوی شو، نو چې پلار یې ګڼې بیا به څه مخکې به وي، چې زوی یې ګڼې بیا به وروسته وي، نو یو شی به مخکې او وروسته به وي په یوه آن کې، لازم سه اجتماع نه کېږي و طالبات، اجتماع نه کېږي خو محاله ده، داسې کېدای شي چې په یو محل کې انسان یا نه انسان، دا خو نه کېږي چې انسان خو لا انسان لرې کوي، چې لا انسان خو انسان لرې کوي، نه کېدل خو په یوه ځای کې نه جمع کېږي. دلته تا هم داسې وکړه الکتاب کې الف لام عهد پاره و، تعریف یې تا وکړو په فل قرآن سره، الف لام په الکتاب کې عهد پاره و، معهود متعین په دې سره کتاب خاص و چې قرآن ده، نو کتاب په قرآن شو، ته تعریف په قرآن وکړ، او معرف موقوفی په تعریف، نو کتاب موقوف شو په قرآن، نو قرآن موقوف شو په قرآن، ځکه کتاب خو قرآن ده، ولی الف لام په کتاب کې عهد پاره ده، تعیین پاره ده، مدلول متعین شاید چې قرآن ده، الف لام جنسیه استغراقي خو نه و، خو الف لام عهدي و، نو چې الف لام عهدي و نو کتاب نه متعین کتاب مراد چې دا قرآن ده، نو دا معرف فالقرآن الاخری دا تعریف، او معرف موقوف په چا په تعریف، حضرت کتاب قرآن یو شی دی، نو شاید په ځان موقوف شو، دا کتاب په ځان موقوف شو، قرآن په قرآن موقوف شو، ادان ده مگر اجتماع نه کېږي، نو دا دور ده چې شاید په ځان موقوف شي، دې ته دور وایي، په ځان باندې موقوف کېدل دې ته څه وایي دور وایي، دا باطل، ولې باطل؟ دا خو اجتماع نه کېږي نه ده، ځکه کتاب موقوف ته په قرآن، کتاب قرآن یو شی دی، نو چې کتاب معرف ته خو موقوف ته، چې تعریف ته خو موقوف علی ده، نو شاید په ځان موقوف شو، نو هم موقوف هم موقوف علی، نو چې موقوف ته نو وروسته به وي، ها چې موقوف علی ده ها مخکې به وي، نو هم وروسته هم مخکې، دا خو اجتماع نه کېږي، چې موقوف ته خو موږ ته به مجهولي نه به ورته معلوم، چې موقوف علی ده موږ ته به معلومي، نو هم معلوم هم مجهول، اجتماع نه کېږي، په پوهه په خبرې. دا سوال شه جواب دا ده چې دا تعریف دی کتاب په قرآن سره، دا تعریف لفظي ده سړیا، تعریف لفظي کې له سره توقف نه دی حصول، تعریف لفظي دی ته وایي چې معرف په حصول کې نه موقوف په تعریف، تا ته مخکې حاصلي خوازې حاضرول غواړې، حاضرول غواړې، په تعریف دی کتاب په قرآن کم تعریف ده؟ تعریف لفظي، تعریف لفظي دی ته وایي چې دې سره معرف حاصلېږي نه، حاصل خو تا ته مخکې وي، او په دا به صرف حاضر کې، نو شاید په جان نه ده موقوف په حصول کې چې دور راشي، لازم چې اجتماع دی نه کېدل، هم موقوف هم هیڅ موقوف هم موقوف علی نشته دلته، دا تعریف لفظي ده، یعنی دا کتاب چې قرآن ده دا تا مخکې زده و، خو هسې تر نه ویر غوندې و، غافل وې، نو تعریف ته وکړه په قرآن سره حاضر شو، دغه کتاب څه شو حاضر شو، بس صرف حاضر شو، داسې نه چې کتاب موقوف ته په قرآن، حتی چې ته وایي چې یو شی موقوف ته موقوف علی ده، او موقوف وروسته یا موقوف علی مخکې، نو مخکې هم وروسته اجتماع نه کېږي، موقوف مجهولي موقوف علی معلومي، نو مجهول هم معلوم اجتماع نه کېږي، نه نه سړیا، دا تعریف لفظي ده، تعریف لفظي دې ته وایي چې دې سره معرف حاضر قدر کې، هغه معرف چې تا ته مخکې حاصل ده زده دی ده، خو لږ غوندې غفلت تا کې راغلی ده، نو په تعریف لفظي به یې حاضر کې، په تعریف لفظي به څه کې حاضر، ولې په حاضر یې؟ ځکه دا تعریف لفظي مشهوري، قرآن مشهور ده کتاب نه ده مشهور،
نو په قرآن به حاضر کې بس تاسې نه چې په قرآن به حاصل کې حاصل خو تا ته مخکې ده تا مخکې کتاب تا ته معلوم ده چې قرآن ته وایي بس خلاصه ده خو دومره ده چې ته غافل وې لږ غفلت تا کې رالی نو په قرآن ټکې دې حاضر که نه چې حاصل دی که لکه تا ته مخکې حاصل ودی چې کتاب نه مراد قرآن ده خو تا ته مخکې حاصل وکړه خو غفلت له وجې نه ته بې خبره وې تونای وې یعنې تونای دی نسوار مسوار کوي خاندي اخوا دی خو غافل شي چې غافل شوې نو چې تا کتاب تعریف په قرآن وکړه نو بیدار شي چې دا قرآن ده سړی دا خو ما زده و نو تعریف لفظي ده تعریف لفظي نه مقصد احضار وي چې ته معرف حاضر کې نه چې حاصل کې حاصل خو تا ته مخکې ده چې کتاب قرآن ته وایي خو سړي غفلت وې په تا کې و نو په قرآن دې حاضر کړ نو چې په قرآن حاضر شو بیا دور چېرته ده دور خو دې ته وایي چې یو شی په ځان موقوف شي په حصول کې کتاب خو په قرآن نه ده موقوف په حصول کې حاصل خو تا ته مخکې و چې کتاب قرآن ته وایي په حصول کې خو کتاب نه ده موقوف په قرآن چې دور راشي دور خو دې ته وایي چې شاید په ځان موقوف شي په حصول کې کتاب په قرآن نه ده موقوف په حصول کې مخکې تا زده و خو صرف غفلت نه وجې تا ته حاضر نه و نو په قرآن دې حاضر کړ نو نه موقوف رالی نه موقوف علی نه داسې وشو چې یو شی موقوف شو بلې موقوف علی شو حتی چې ته وایې چې قرآن موقوف ته موقوف علی ده اجتماع نه کېدن نه داسې ده چې مجهول ده او معلوم ده اجتماع نه کېدل نه کتاب ما ته معلوم و چې دا قرآن ته وایي خو صرف غافل قدر و نو غفلت مې لرې که په قرآن سره ادا مې ویله چې الکتاب القرآن کتاب قرآن ده غفلت مې لرې که نو دا نه وشو چې کتاب موقوف شو په قرآن نه نه مخکې مې زده و بیا موقوف چېرته ده په قرآن کتاب مې زده و چې قرآن ته وایي نو چې فل قرآن مې ویله نو په دې خو ما دا حاصل نه کړ نو کتاب نه ده موقوف په قرآن چې ته وایې چې یو شی موقوف او موقوف علی اجتماع نه کېدل داسې نه وشو چې یو شی معلوم او مجهول اجتماع نه کېدل نه نه مخکې ته معلوم ده مجهول نشته پکې کتاب مخکې ما ته معلوم ده چې قرآن ته وایي معلوم درته مجهول نشته ها تعریف په قرآن سره کوم احضار پاره چې ما غفلت لري شي حاضر کړه هغه حاصل شای چې کړه حاضر کړه نو نه دور شته په ځان نه ده موقوف انه یو شی معلومه مجهول ده اجتماع دې نه کېږي نو نشته په پوه شوې که نه ها دا مو ویلی بس چې